نن با الله د امریکای غرور ماتای او شروع په شوه ده که خیر خو کومګه خپې راټینګولې زمونږ په پاکستان کې لویه کعبه چې ده د پاکستان حکمران طبقې کعبه چې ده هغه امریکا ده هلته لاړ شي ورته سجده ولګوي او ورته ووایي چې سبحان صدر بش سبحان صدر بش سبحان صدر بش چې راپاسي صدر بش په ملا وټبوي دا مزې کوه بش په ښځه دا ټول پاکستان واچوم تاسو به وګورئ د بش انجام واجپای څه شی دی چې نن ته د واجپای علاج نشې کولی تاسو له شرم نه درځي چې هندو تا سره یو ځای آزاد شوی دی یو لیز ځمکه تې چا وانغسته تا آزاد شوی بنګال تا نه لاړو د کشمیر سودا اوس ټکی لګیا یې د هندو سره چې کشمیر والا خو موږ ته څه مه وایه کشمیر به انشاءالله د اسلام ډیپو کیږي کشمیر به خدای د مسلمان نه بوزي لیکن هر چا سره سزا او جزا به په خپل نیت باندې کیږي نو زما عزتمندو خدای ته وګورئ او د خدای هغه لویې ورځې ته وګورئ والله که زم دشمن یم دشمنم والله که یم تباه کیږئ غر کیږئ خدای ته رجوع شئ خدای سره رابطه او تعلق پیدا کړئ دا ملک په سرکونو لویولو نه راټینګېږي ملک د غریب سره په درد باندې ټیکېږي نن هره ورځ بجلی دومره پیسې ګرانه شو دومره روپۍ سوی ګیس 10% ګران شو پلانې 10% ګران شو خدای ته وګورئ یعنی غریب سړی به چېرته پکې لاندې هم نه کیني پکې لاندې وہی ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی گر پیر کا بجلی اور چراغوں سے ہے روشن زدی پکې لاندې نشم کېناستی ستا بنگلا فری بجلی فری گیس فری محل فری خوراک فری گارڈ فری د شاهانو هر څه فری او غریبانو پسې دا دکانداران دي ټوله ورځ پې سړي ګرځي دا فارم والی دا څه شی دی لکه اکسایز اینڈ ټیکسیشن اکسایز اینڈ ټیکسیشن هغه ورځ یو راغی اکسایز اینډ ټیکسیشن موزه وزه د ګډې زویه بیا یې فارمونه په کورونو تقسیم کړي دي او په فارم لیکلي دي کہ 1 ہفتے کے اندر اندر اس فارم کو دفتر میں داخل کرنا ہوگا نہ انکم ٹیکس منم نہ پراپرٹی اللہ دے نواز شریف په لشیدارو لړمانو وخوړې اوس هم بیا ګنجی راوګد کړی دی ګنجی بیا راوګد دی راتلو سره چپړاسیان کلرکان دی د نوکرونه وویسته ویل په خزانه بوج دی نو ما یو غټ سنډا ته ووی مال ورته ووایه چې کور دی د میردین جومات شاه یو 22 گریډ سړی وباسه 2000 غریبان روټۍ پې کېږي که نه کېږي نو معتبرو له خو ګریډونه اوچته 15 نه 16 گریډ 16 نه 17 گریډ 17 نه 18 گریډ 18 نه 19 گریډ 19 نه 20 گریډ 20 نه 21 21 نه 22 چې شنو بس په ده وختو ټیک شو غریب سړی
د کورونو سروې وکړه چې 100 فوټه کور دی فوټوارای په حساب باندې به پې باندې ټیکس لګي نو ته په خبیا دلته کارپوریشن شریف جوړ کړی دی په دې بار چې ګاډي کې چا ټماټر یا تورې او بینډۍ روانې کړي نو د کارپوریشن لارۍ ورپسې ګرځي ګاډۍ لارۍ کې واچوي بوی ولې لکه وای تا په فوټپاث ګاډۍ روان کړی او زنانه نشي تېرېدی دغه زنانه په تاسو ډېرې ډېرې وجاړه امین کوي دا خپلې ښځې هم در باندې وجاړه دغه زنانه په تاسو ډېرې په فوټپاث باندې زنانه نشي تېرېدی 500 روپۍ جرم ورکړه د 100 روپو ګاډۍ او سبزي نه ده او 500 روپۍ کارپوریشن له جرم دا انتها ده د ظلم که نه واورئ که په یو علاقه کې یو غریب د شپې نهره تېره کړه زما د خدای په ذات قسمي چې هغه ټوله علاقه به پې الله جهنم ته لیږي ټوله علاقه که د چا په حکومت د مشرف په حکومت کې که په پاکستان کې یو غریب اوږې اوده شو د حضرت عمر کار به ورسره کیږي قسم یې وخوړو چې د دریای دجله په غاړه که سپی د تندې مړ شو نو الله به پوښتنه د عمر نه کوي نن د غریب تپوس نشته د غریب پوښتنه نشته دمره ماشومان د 2 کالو دمره د پلاستیک بوجۍ دلته اچولي او مونږ ته هلته دکان ته راشي ماما کاغذونه نشته په سړک کاغذونه ټولوي او هغه خرڅوي دومره ماشومان د دې تپوس به الله چا نه کوي مونږ په پاکستان واورئ داسې حکومت غواړو لکه ابوبکر صدیق نن ته بیعت وشو بیا بله خبره رانه هېرېږي 60% به الیکشن ښځې کوي 60% 80% به در سره ښځې په الیکشن کې ولاړي او تاسو به ښځو له ګرځئ چې نه زمونږ ترور ولاړه ده او زمونږ ترور ده او خور ده او فلانې ده 60% دا به در سره ښځې مفتی محمود صاحب د خدای پاک وبخي ما ته وی ته هلکه الیکشن شوق ولې نه کوې مالې مفتی صاحب په ارام کښېنه په دغو کې به زه څه کوم پیسې ملای کې هلته به راته دا ځای خوځوي هلته به زه تقریر کوم بس رانه هر څه به هیر شي مفتی محمود صاحب داسې وخندل چې سر یې په ځمکه کېښود ما ته بس په ارام کښېنه توبه هم ده تاله به بیا نه ویم دغو سره به زه څه کوم لا اله الا الله محمد رسول الله زما دې په دې کلمه قسمي او الله دې د مرګ په وخت کې دا کلمه ما ته نصیب نه کړي که زما به د عدنان والا تر اعلی پورې د ملک د حکمرانۍ شوقي نو زه به په 4 مذهبه مسلمان نه